بسم الله الرحمن الرحیم. دا موضوع د ټاپک دی اولاد کی حقوق یا والدین کی فرائض. خاندانی نظام کې غریبو زندگی کې یو قسم حقوق دام دي چې د والدینو څه فرائض دي او د بچی د اولاد څه حقوق. اسلام نوم دی د حقوقو ادایګۍ. څنګه چې مخکې د میا بیوي د ښځې خاوند حقوق دي، دغه شان نور حقوق د رشته دارو او د همسایو ګاونډیانو حقوق دي. نو دغه شان اسلام اولاد له حقوق ورکړي دي او د والدینو څه فرایض دي چې دا به ادا کوي د بچو باره کې. قرآن او حدیث کې الله پاک دواړه ذکر کړي دي. مور او پلار له خپل حق ورکړي دي او بچي له خپل حق ورکړي دي. په دغه حقوقو کې چې کله الله پاک د انسان له بچي ورکړي، که هلک وي او که جینۍ وي، اول نمبر حق چې د بچي دی او د مور او پلار ذمهواري پرې جوړېږي، اسلام او شریعت پې حکم کړی دی، نو عقیقه ده. موږ ته پښتو کې اومه وایو. ماشوم چې په کومه ورځ پیدا شي د هغې ورځې اوومې ورځې ته عقیقه ویلی شي. لکه فرض که د جمعې په ورځ یو ماشوم پیدا شو، نو د ده اوومه ورځ زیارت جوړېږي. که د زیارت په ورځ پیدا شي، اوومه ورځ یې چهارشنبه جوړېږي. که چهارشنبې په ورځ پیدا شي، نو عقیقې د نهې په ورځ راځي. دغه شان یو ورځ ده هغې نه مخکې کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي که هلکي ماشوم هلک پیدا شو، نو د مور او پلار په وس کېږي، طاقت دې وي، نو سنت طریقه دا ده چې حق یې دا دی چې دوه چیلي یا دوه ګډان، که ګډ به ګډ او که چیلې که چیلي دوه، دا به په دې اوومه ورځ دې ذبحه کړي، حلال به کړي، خیرات به کړي. د دې ماشوم سر به کټ کړي، سر به وخوري، ویښته هغه سپینو زرو سره وتلي او هغه د سپینو زرو چې څونه پیسې ترې راځي هغه خیراتي چا د غریب له ورکړي او نوم به وله کېږي، د ښکلي نوم به وله کېږي په اوومه ورځ. بس دا عقیقه شو. دا د بچي حق دی چې شروع شو، دنیا ته راغی، لومړنۍ د مور او پلار ذمهواري شریعت دا ګرځولې ده چې داسې به کوي. اوس که په دې ورځ پاتې شي، نو بیا علما وایي لکه جمعې په ورځ پیدا شو، نو ورځ یې د زیارت راځي عقیقې. که یو سړی په دغې ورځ جوړ نه شو، ورته یې نه کړه، بیا به دې پسې یو ورځ وروسته نه کوي، د دې زیارت په ورځ بیا بل زیارت له کوي، او که دې زیارت له ونه شو، نو بل له دې کوي. که کال پسې هم کوي، ورځ به مؤقر ورځ وي چې کومه د زیارت ورځ راځي، اول ځل اقر ورځ وي. دا عقیقه ده. من په دې زمانه کې شریعت چې کوم ګرځولي دي، هغه نه کوو او زیاتي دا برډ دی ده او په هغې خوشحالي خلک کوي. دا رسم د عیسایانو دی، انګریزانو دی، هغوی رسم دی او برډ کوي او خوشحالي کوي. خلک خوشحالي په کار نه ده، خفګان په کار دی. چې د یو سړي 80 کاله عمر وي او یو کال تېر شو، نو یو کال ته کم شو، په دې خفګان په کار دی، او کال مې کم شو، آخرت ته روان یم او دوی پرې خوشحالۍ کوي. د دې څه حقیقت نشته. اسلام بس دقه ګرځولي چې ماشوم پیدا شو، لومړنی حق یې دا دی چې عقیقه وله وکړه، چیلې وله حلال کړه. دقه سنت طریقه ده. اکثر خلک پکې دیګونه باندې کوي، علما وایي چې دا سنت طریقه نه ده. که یو خیرات وشو، اوس هغه خلکو رجوع خوړی خیرات خو سنت چې کوم ده هغه دا نه شو. پیغمبر علیه السلام چې څه ویلي دي هغه ونه شو. دویم نمبر چې کله ماشوم دغه وشو، اوس د
د مور او پلار ذمهواري دا شوه چې د بچي د صحت په خیال ساتي جان کی حفاظت د بدن او د صحت په خیال ساتي د ګرمۍ د یخنۍ نه به بچ کوي دا د مور او پلار ذمهداري ده او که بیمار شي نو فوراً ولا علاج کوي ځکه چې ماشوم دا د یو ماشومې ورکوټ د یو نازکې تیغې په شان دی څنګه چې تیغه نازکه روخیږي او فوراً که څه سره ولګي نو ماتېږي ختمېږي دغه شان د ماشوم هم دی دی ډېر زر چې کوم دی نو خرابېدی شي ده نو د ده خیال به ساتي قرآن کې الله فرمایلي دي ولا تقتلوا اولادکم من املاق خپل بچي د لوږې نه مه وژنئ مطلب دا چې د دې وجې نه بچي نه راوړو یا که مړه شي چې زه بس دې له به رزق څوک ورکوي خوراک به څوک ورکوي نو الله پاک یې څومره مخلوقات پیدا کړي رزق یې مخکې لیکي چې رزق یې مخکې نه دي لیکلي دی به څنګه پیدا کېږي رزق یې مخکې خوراک لیکلی شوي چې کله خوراک یې ختم شي په هغې ځای بیا دی مړ پروت وي یو ګوټو بم زیاتې نشي څکلی څوک نو دا زموږ عقیده ده قرآن موږ ته دا تعلیم راکوي چې نه دا سوچ به نه کوئ بلکې د جان حفاظت به کوئ چې د صحیح صحت جوړ شي او چې صحت یې هي بیا دریم نمبر د بیا تعلیم او تربیت هم حق دی چې د تعلیم او د تربیت صحیح وشي دا علی کېږي تعلیم به دې علی حاصلوي چې صحت یې جوړي چې هغه بیماري دی به تعلیم څوک دی به تربیت څوک دی نو تعلیم هم پکار دی او تربیت هم پکار دی تربیت دا چې پیغمبر علیه السلام سره یو ماشوم ناست و حدیث کې ذکر شوی دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي پیغمبر علیه السلام څخه ما روټۍ خوړل پیغمبر علیه السلام ماته ووایي چې قل بسم الله کل بیمینک کل من یلیک درې خبرې ما ته پیغمبر علیه السلام کړي دي چې بسم الله ووایه اول چې خوراک کې دویم دا چې په ښي لاس خوراک کوه او دریم نمبر دا چې د خپل مخې طرف نه خوره دا تربیت دی ته دا تعلیم او تربیت یو خو ورته ووایي او بل خو په خوراک پیغمبر علیه السلام سره یو ځای ناست دی چې داسې کوه داسې دې ته وایي تعلیم او تربیت چې دا یو انسان د خپلو بچو کوي او ځان ته مبرا او پاک نه ساتي چې موږ داسې کولی شو بیا دې پکار دی دې نه وروستو بل حق دا د بچو که چېرته بچي دوه درې وي نو د دې په مابین کې مور او پلار له پکار چې مساوات کوي یو شانوالي کوي داسې به نه کوي چې چاته ښه ګوري چاته خوراک خراب ګوري چاته ښه خوراک او چاته خراب خوراک او چاته ښه جامې داسې به نه کوي که هلک ته وکړي جنۍ دي دا هم پکې نشته یو شان تعلیم یو شان تربیت دا د پیغمبر علیه السلام تعلیمات دي پیغمبر علیه السلام له حدیث کې ذکر شوي دي یو سړی راغی ورته یې زما غلام دی او دا زه د خپل یوز ویله ورکوم ته پرې ګواه شه هسې نه چې بیا ورسره نور جګړې کوي پیغمبر علیه السلام ورته نور زامن دي بیا غیله نه ورکوم پیغمبر علیه السلام ورته وایي ما په ظلم مه ګواه کړه دا ظلم دی چې یو له ورکوې او نور له نه ورکوې انصاف پکې مساوات پکې یو شان به ورکوې نو د بچو او د اولاد په منځ کې به یو شان دي تعلیم او تربیت او د دې پوره انتظام به یو شان دي کوي که خوراک وي که څښاک وي که تعلیم وي که تربیت وي یو شانوالی به کوي پنځم نمبر دا چې کله تعلیم او تربیت نه فارغ شي کالب ته که جنۍ نو د دې حق دا دی چې بیا ولا د مور او پلار د نکاح انتظام وي د شریعت یو حکم دی او پکار دي ځکه چې دې نه همدغه خانداني نظام جوړېږي او داسې ګرځېدل نه پکار په دې کې که هلک ته وکړي جنۍ دی چې صحیح ځای کې ولا د هغه د خوښې مطابق نکاح وکړي ولا مو لیکلي دي که یو هلک مور او پلار یو جنۍ کوي چې دا تاله په نکاح لیدو او دې چوټ انکار وکړي چې نه نه دا زه نه کوم بس مه کوې والا دغه شان یو جنۍ ده که هغه ښکاره ووایي چې نه دونه اختیار او دونه چې کوم دی اسلام ده ته ورکړی دی چې ده پکې خیال وساتلی شي یوازې دا نه چې مور او پلار بس مینه موږ دا کوو
هلکه وایي داسې نه کوم، جینۍ هم وایي دا هلک زه نه کوم، نو داسې به نه کوي. هغوی پکې څه زیاتي څه خبرې کوي او خپل دغه کوي او نور طرف ته ځي، بیا د مشران دې لپاره دي چې دې مېرمنې کړي او پوه کړي چې داسې کارونه مه کوئ، دا کارونه ټیک نه دي. نو پنځم نمبر حق دا دی د بچي چې نکاح ولې وکړي او داسې نه ګرځي. شپږم نمبر حق د میراث هم دی چې کله یو سړی مړ شي د ده نه څه پاتې شو، مال دولت او ځمکه او کار څه ته پاتې شي، نو دا به په ده باندې د بچو باندې تقسیمیږي یو شان دی. دا د ده وارثان دي دا بچي او دی به ظلم نه کوي چې دا وخت یو سړی دروغ ووایي چې په ما باندې پلانکي قرض دی او دا پیسې هغه له ورکړي، یا ما سره پیسې نشته دا نه پلانکي دي هغه هغه له ورکړي شي، خپل بچي محرومه پرېږدي، دا ظلم یې داسې باندې کوي. دا د بچو حق دی چې بچي به د مور او پلار دواړو نه میراث وړي. نو دا موږ دې ځای کې مختصر ذکر کړل چې د اولاد حقوق دي، خو بل طرف ته د والدینو دا ذمهواري ده چې دا کارونه به کوي او د دې نه به ځان داسې مبرا پاک نه حسابوي چې صحیح طریقې سره تعلیم او تربیت وکړي او اخر وخت پورې دوی ښه حالت شي. نو د مور او پلار د وفات نه وروسته دوی د معاشرې ښه کسان جوړېدی شي او معاشره د اسلامي او ښه جوړېدی شي. الله دې په دې د عمل توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.